भाई साहब आप इस्लामाबाद की DPO या मुल्तान की DPO है, खुदा के वास्ते मेरा दरख्वास्त आप लोग सुन लो, हमारे साथ कुछ मदद करो। हमारे साथ कुछ भी नहीं है, हम बहुत बेशौक लोग हैं और प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, आप लोग हमारे साथ मदद करो। لکه ډیر خلک وی فراډیان فراډونو خلکو سر کوي وي تاسو ولې فراډ مارتي مو غریبانان خلک مو چا سر فراډونو نو او موږ ته خو پته نه و چې زما ورور به ځي او دی به سر فراډ کوي. جان سمانو ښار کې کور دی او زه په کوڅه په یو کور زه ګرځېدلی یم او ما دله څه په 3 ورځو کې ما دله 5000 روپۍ یو کور 40 روپۍ چې 80 روپۍ راکړي دي، مونږ دله خیر هم غوښتې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپو کیمرامین نصر یاسر خان دی. موجود یم په تورنځو کې. تاسو په سوشل میډیا باندې یو کس وینئ چې د دواړو لاسونه د اتکړو نه تړلي وي او هغه دغه فریاد کوي چې دا خلک ډېر ظالمان دي، زناور دي او ما خلاص کې. او دغه د خلاصي دپاره 70 لکه روپۍ غواړي. خبره چې کومه ده اوس په 25 لکه باندې ودرېدله. خو کتونکو د کم کور نه چې د غالک تللی دی په دغه دوکه باندې چې د جینۍ سترګې لیدلې وې، مخ لیدلی و، هغې ورته چې یاره زه یتیم یم او زه واده کول غواړم. نو هغې بل څوک نه کتل د دې کور هلک یې خوښه و او دا هلک هم په دونه خدای پاک په سترګو ړوند کوڼ کړی و چې بس مور ته وایي چې یاره زه لاړ شم نو بس مالدارې جینۍ سره به واده وکړم. خو د هلک ورته خپل ځان هم ډېر مالدار یاد کړو چونکې دې کور کې دې وخت کې کټ نشته چې موږ چېرته کې کینو. نو کتونکو په دې کور کې کټ قدرې نشته، انتخایي غریبانان خلکه. خو یو داسې تندر پرې پرېوته چې دا مور ذهني چې کومه ده د هېڅ خبرو جوګه نه ده پاتې. نننۍ ویډیو کې زما مقصد او مرام دا دی چې هغه شتمن خلکه خو دا رور په کور هم وي نو دا ضرورتمند ځکه چې د ګټې وټې پکې دغه یو نورې ټولې تورسرې دي، 15 جینکۍ دي پکې. دا زنانه چې کومه ده دا واده شوې ده او واپس یې ورته پرېښې ده، دې 3 بچي دي. د کم کور کې چې اوسېږي نو د دې 15000 روپۍ کرایه ورکوي. خدای د خلکو سره خو کې چې یاره کور ډېر غټ کور دی، لوی میدان دی. موږ چې اوس راتلو نو څه نیمه ګنټه په دغه ګیټ ولاړو ورم وخه دلته کې اواز هم نه راځي. خو دا څومره کمرې چې ګورو نو دې کې کټ نشته، نو ځکه موږ هم ولاړو، دوی هم راسره ولاړ دي. د ډوډۍ ټیم دی، دوی ځان له غنم پخوي، غنم. نو ننني پروګرام کې کتونکو دا خو زنانه ذات دی په دوی راغلی ده، خبره چې هر څنګه ده خو سر له د دې خویاندو او د دې مور سر له راغلی ده. نو زه به تاسو نه دغه خواست کوم چې یو خو د دوی د کور چې دا خېټه ټیک دغه وي، بل دا 15 لکه روپۍ چې په یو کور کې کټ نه وي دا 1 روپۍ هم نشي ورکولی. خو هغه زناور هغه سنګدله چې په سټیټ کې سټیټ جوړ کړی دی، وفاقي حکومت په بې بسه، صوبایي حکومت په بې بسه، پولیس په بې بسه. په شکارپور کې چې دی وخت کې هغه کس دی نو هغه ځای کې خپل ډي سي او خپل DPO شته، خو موږ دې خلکو ته څه ویلی نه شو. داسې بدقسمته ملک کې موږ ژوند کوو. هغه چې هر څه کړي خو اغوا کړی دی. DPO 400 په دې کې FIR کړی دی. دا ایشو چې کومه ده هیومن رایټس روچته کړې وه او هیومن رایټس چې کوم دی سبا 4 بجې په دې کې موږ میټینګ راغوښتلې. 4 بجې به موږ په 400 کې یو ګرانډ اجلاس کوو او موږ به دې حکومت ته وایو چې دا ستاسو ذمواري ده چې دغه هلک دلته کې راوستی شي. کتونکو دغه هلک پلار چې کوم دی افغانستان سره تعلق ساتي، مور یې چې کومه ده پاکستانی ده، د دې ځای ده. مورې څونه وخت شو څه درته ویلي څه په دې موقع؟ دغه وایي دوی چې پیسې راله راکړې نو علي به هلک درکړو، که پیسې نه راکوې نو موږ به یې مړ کړو، ګولۍ باندې به یې ولو سیند ته به یې غورځوو. دغه د هغې دغه دی. څو پیرې درته ټلیفون کړی؟ تقریبا 5 پیرې راته کړی دی ټلیفون. د ده څومره وخت شو چې دی تللی؟ د 2 میاشتې او 4 ورځې پوره برابر شوي. دی و چې دا جینۍ خوښه شوې و د ورته ځان ډېر سیم نو خوښ شوي، په ډرایور ورسره و په هغه دغه کې پلانټ کې دی دا میکچر چلی، دا پولونه جوړوي، فوټبال جوړوي، دغه کار دی. هلته وله چا نمبر ورکړه، دلته وله ما ډېره رشته وغوښته، خو موږ غریبانان یو وروره، کور مو نشته، چا راله جینۍ را نه کړه.
دی راته دقه راته وایي چې مور تاله دلته څوک نه درکوي او دا غریبانان خلک دي د ډرایور مال نمبر راکړی دی او ته ورسره خبرې کړه ما هم ورسره کړي دي. دا ډېر خلک لکه پروپیګنډه راپسې ګډه ده. څوک وایي جینۍ وتښتولو او څوک وایي ګاډی وتښتو خو هېڅ یې نه دي کړی. دقه راته ووایي امي ته راسره لاړه شه. ما ورته یې زویه ویم نن سبا داسې خلک دي چې خلک تښتوي. ویم ګیر چاپېره ته وګوره خلک یې د دنیا حلال کړه. خو دې ماشوم دقه وکړل ما ته یې ویل چې زه به یې معلومات وکړم چې خلک ښه خلک یې مې بلې جمعې له به تا بوځم او چې دی لاړه دی بیا په خپلو خپو واپس نه دی راغلی. دقه د هغه دغه دی. مور چې کله دا ویډیو راله ودې لیده نو بیا ما له دا ویډیو راله خو ما ته چا زه ذهني مریض یم ما ته چا هم نه ده خپلې زویان ما ته چا هم نه ده. ستاسو ورور او جی زه مشره خور یم ما پسې دویم نمبر دی او دی ډېر په فراډ او په دوکه غوښت دی. زما اوس صرف نور یو درخواست مونږ نه کوو. زه دونه ورځې کیمرې ته نه یم راغلی. زه نن ډېره مجبوره شوم. مونږ چې سترګې پټې کوم مونږ د ده چغې اورو. مونږ د ده د لاسه خوراک څښاک سم نه وي. مونږ په دماغو بوج پروت دي. زه په خپله واده یم. زما د خیر شپږ بچي زما دي. زما خاوند وړه چینچي د هغه چلی مونږ په هغې مونږ هم د کری کور کې یو او زما دا ګوره زما د مور د کور حالات تاسو وینئ او زما دا زه دا وایس دا ویډیو زه لږه اردو کې کومه. بالکل اوکې اردو کې به زه وکړم چې زما د ورور اواز د پنجابه پورې ورسیږي. بالکل اردو میں بات کریں. زه به جان تاسو ته دا د یو درخواست کوم دا اردو کې زه په دې کومه که چېرې زما اواز ډېر لرې لاړ شي نو ډېر به ښه. भाई साहब आप इस्लामाबाद की DPO या मुल्तान की DPO खुदा के वास्ते मेरा दरख्वास्त आप लोग सुन लो. हमारे साथ कुछ मदद करो. हमारे साथ कुछ भी नहीं है. हम बहुत बेशौक लोग हैं और प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो. आप लोग हमारे साथ मदद करो. अगर डाकू साहब भी मेरा भाई है मेरे से ये बात सुन रहे तो खुदा के लिए ये मेरा दुपट्टा देख लो. इस दुपट्टे की खातिर मेरे भाई को छोड़ दो. हम बहुत गरीब है. ये मेरी माँ की हालात है. हम इसको बेहोशी की गोली देते. हम लोगों ने इसको वीडियो नहीं दिखाया. 4-5 दिन वीडियो के हो गए हमने इसको नहीं दिखाया और हम दिन ब दिन ये वीडियो देख रहे. हम भी तड़प रहे वो भी तड़प रहे और खुदा के लिए कुछ कर लो. DPO साहब BCO साहब खुदा का वास्ता हमारे साथ मदद करो. हम लोग चांदा ट्रोल कर आपको पैसे दे देंगे. आप कुछ कार्रवाई शुरू कर लो. खुदा के लिए कुछ भी कर लो. खुदा के लिए कुछ कर लो. इस बिन की बाई ज़ालिमों ने डाकू ने अगवा किया है. अभी 60 लाख का मुतालबा किया है. इस वक्त 25 लाख रुपए मांग रहा है. इन लोगों ने यहाँ पे चांदा करके सिर्फ 1 लाख रुपए जमा किया है. इसकी इस घर में चारपाई तक नहीं है. ये बहन मजबूर होकर आज वीडियो पे आके वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से इंतज़ामिया से पाक आर्मी से आर्मी चीफ से ये मुतालबा कर रहा है कि इस वक्त हमारा भाई जिन लोगों की ग्रिप में है वो इन पे इंतहाई जुल्म कर रहे हैं. इनसे पैसे मांग रहे हैं. ये इंतहाई गरीब लोग हैं तो इनकी मदद की जाए. हाँ सराबते कड़े हुए सहे पदे मौका बांधे بس دغه رابطې کوي چې وي جاړي چغې وي هغې یې ډېر زیات وخي. ما سره یې خبرو ته هم پرېوته وي بس نورې خبرې پرېږدوه خو دغه ورته وایي چې پیسې راوړئ او ما بوځئ. چې ما ورته زما خبرې دې اوري او اوري. ما ورته روکي تاسو صرف د یو دغه دپاره زموږ دې ځای ته راشئ. موږ ته ځان مه ښایئ. زموږ د کور حالات هر یو څیز وګورئ. که تاسو بیا هر څومره پیسې غواړئ موږ دله بیا درکو. که زموږ په وس کې دا پیسې وي خو موږ به درکړې وي. تاسو زموږ حالات وګورئ چې تاسو په خپله زموږ په حالات پوه شئ چې د دې په دې وس کې دا پیسې شته او که نشته. د کومې جینۍ سره چې به په رابطه کې وو دا تاسو ته پته وه؟ او جی ما چې راغې کور ته نو ما ته یې ویلو ما ورسره بیا خبرې هم کړې وې خو لکه ما ورته دونه پوره ووي چې لکه ګوره زموږ کور نشته. زما د ورور 25,000 روپۍ تنها ده. 5,000 موږ د کور کرۍ ورکوو. دې کې په دې 20,000 روپو کې موږ خرچه هم کوو. په دې کې موږ ګیس بل هم داخلو بجلی بلونه دغه هر څه موږ داخلوو. زموږ دونه یي چې زموږ د بلې میاشتې پورې زموږ پیسې ورسیږي.
هغه ورته دا خبره وکړه چې لکه زما خور هم تا ته دا خبره وکړه زما مور هم تا ته ته پې سوچه که ته ماله جواب راکړه. هغې په بله ورځ وله بیا جواب ورکړو ورته ویې ما ته منظوره ده وایي زما ستاسو صرف دا سپین نیت خوښ شو چې لکه تاسو ما ته صفا خبره وکړه. لکه ډېر خلک وي فراډیان فراډونه خلکو سر کوي وي تاسو ولې فراډ ما ورته موږ غریبانان خلک موږ چا سر فراډونه نه او موږ ته خو پته نه وه چې زما ورور به ځي او دوی به ورسره فراډ کوي. او دې ښځې څه وي چې زه یتیم یم او مالدار یم یا داسې؟ نه جی بس د یتیمۍ هم داسې لکه یو ځل یې ویلو خو بیا لکه دغه شوه داده شوه چې پلار مې شته دی وی وی زما پلار زمیندار دی وی دقې ویلي مالدارتوب یې هېڅ هم نه دی وی زمیندار دی وی پټي وی کری وی زمینداري کوي دقې ویلي مالدارۍ هغې هېڅ هم نه دی ویلي. زما ورور ورته زما لکه دلته مونږ خلک پسې لاړو وګرځېدو خو دلته مونږ له چا جینۍ نه راکول چا به وی کور مو نشته چا به وی کالي ولا دونو کې زموږ په وس کې نه وه. نه ښه ته څو خویندې؟ مونږ 15 خویندې یو او څو وروڼه یې؟ 4 وروڼه یو. دغه یو پکې مشر و د دې خور نه مې کشر دی زما نه مشر دی او د دې نه کشر دی. دا نور څه کار مار کوي؟ بس هغه یو مو اوس ولېږلو چې زموږ ډېره مجبوري شوه هغه راکوټ ورور مو ولېږو سکول مو په پرېښوستلو هغه لاړو هغه موږ د په ځای بل چا سر ولګو کار باندې ګاډي کلنډري کوي. والد صاحب هم؟ والد صاحب وفات شوي دی 12 کاله وشو د هغه 12 کاله وشو موږ واړه واړه ترې پاتې شو دقې یو ورور او دا غټو پکې لږ نو ده به کله یو ځای مزدوري کول کله بل ځای نو ده راغټ کو مور به هم په کوڅو کې کپړې خرڅولې په هغې باندې څه به د دې ګزاره وه څه به مې د ورور ګزاره مونږ په هغې باندې راغټ شو خو خپل کور هېڅ زموږ درک نه لګي. تا سره خیره رابطه شوې؟ او جدي سره شوې ده موږ د دی نه د هر یوې خبرې ریکارډینګ کړی د هغه دا تړپېده د هغه دا هر څه وه چې موږ سره په موبایل کې خبرې کوي هم به یې بخلو چغې به یې والې وي کله مې پښتو خبرو ته یې نه پرېږدي اردو وي کله به یې وي په لرګي مې وښي کله به یې وي کلاشنکوف باندې به مې وښي موږ به د هغه موږ به بیا هم هغه حوصله ورکولو چې خیر دې موږ کوشش کوو. وایي جان سمانو ښار کې کور دی او زه په کوڅه په یو کور زه ګرځېدلې یم او ما دله څه په 3 ورځو کې ما دله 5000 روپۍ یو کور چا 10 روپۍ چا 20 روپۍ راکړي دي موږ دله خیر هم غوښتې دی کم سے کم زمونږ دا نیوز دی دا واوري دا قانون دی دا واوري چې موږ رور له خیرات غواړو دا امت او دا هر څه دا موږ نه دي جوړ کړي که نه موږ چې تعلیم کړی خو موږ به هم څه ناسه کړو. زما دا درخواست دی زه وایم چې یو موږ نه هر تور سره د مدد وشي هر ماشوم سره د مدد وشي دی خو ډېر بیچاره او ده خو بس هسې غلط شو لاړو. صحیح کتونکو دا بعضې خبرې په الفاظو کې بیانول ګران شي پریکټیکلی چې موږ دا دوی څه واورو په کم انداز کې چې دا خوراکۍ بهر روتې را په کورونو کې ګرځي د خپل رور دپاره بیک غواړي بیک مانگ رہا ہے گر گر جا کے किसी को दरवाज़ा खटखटा के किया मुझे पैसे चाहिए मेरा भाई ظالمों के गिरफ्त में है ताकि इनसे उनको निजात दिलाई जाए. बच्ची भाई زه هغه خاوند تم سلام پیش کوم چې کوم د دې خوراکۍ دی په دې حالاتو کې خاوند خپل شپږ بچیو ساتي او که نه د اوښي غم وکړي موږ وینو رشتې ډېرې ختمې شوي دي څوک هم دغه نه کوي. دا خور چې کومه ده طلاقه شوې ده 3 بچی دی ته دي 3 نورې خویندې په دې کور کې دي 4 وروڼه دی په تعلیم کې پرېښوده. زما نننی ویډیو مقصد او مرام دا دی کتونکو هر اخلاصیږي نه راخلاصیږي د هغې دپاره سبا زموږ اجلاس دی موږ به د حکومت ته ښایو دا د ریاست ذمواري ده د دې خلکو ذمواري نه ده. ډېرو خلکو نه بتې وغوښتلې ډېر خلکو نه پیسې هغوی په پټ لاس ورکړي هغه بزدله خلکه په پټ لاس پیسې ورکوي مخې ته نه راځي مړ به دي کې څه به سره ورکړي جواب. بتخوري په دې ملک دومره زیاته شوې ده دومره زیاته شوې چې وفاقي وزیر وایي چې زه بې بس یم خپل ځان خیال ساتئ دلته د سیچونه پیسې غواړي دلته کې چې کوم دی په سړېرو کې په پېښور کې دا سیسټم روان دی. خو زه به د دوی د غریبیت راځم چې ځان له غنم پخوي او دا به وروسته دا ټول به ورته کینې او خوري دی. کتونکو 0317 58 86 293 دا د دې کور نمبر دی تنګول مه کوئ. خو تاسو ورته وایئ چې ورورم ولې تللی دی رورم په څه کې تللی دی رورم ولې دوکه شو فرض که هغه دوکه شو خپل ګریوان کې سر ښکته کړئ خو زه یو ګوته دغه ته دې ته نیسمه نو 4 ګوتې ما ته راځي. همدغه شانتې هغه زنانه چې کومه ده
شنه سره باغونه هر څه چې ښودلي دي خبره چېر څنګه ده دوی ورته خپل کور ورڅه ښودلی دی دوی ورته خپل هر یو څیز ښودلی چې زما غربت دی هغه وایي چې ستاسو دا نیکنیتي دا زما خوښه شوه هغه مور ته یې ویلي چې مورې لاړمه بس انګور به دله راولمه اوس هغه ته دا څه پته وه دې ته به داسې هم ډېر کال کېږي چې 10 لکه د نام روتري 10 لکه دغه 1 لاک چې د کومې راغونډې کړي د دې نه 11,000 رولېږه داسې ګڼ کپان به دوی ته کال کوي دا یاد ساتئ ښه سار مونږ ته یو رنګ راغی مونږ ته یې ویل چې تاسو 8,000 روپۍ جمع کړئ او تاسو ته یو دونه انعام دغه د لالو داسې څه فارم دی هغه دلته نوشهر رانه راوړو او هغې کې تاسو ته 10 लाख روپۍ دي که تاسو ډېر جمع کړی مونږ د 8,000 روپۍ جمع کړلې جمع هم کړې او چې مونږ دونه قمقلیانو چې مونږ هغه 8,000 د کور خرچه وه هغه مو جمع کړې اوس مونږ له هغه هم نه رالېږي مونږ ته بیا رنګ وکړو چې 30,000 روپۍ جمع کړې د 20 लाख روپو دغه دی د خدای ظالمانو تاسو مونږ سره ولې دومره ظلم کوئ ولې دومره ناروا کوئ چې د چا پیسې ورکوئ 10 روپۍ خیرات کې راکړې کوسۍ له راشئ روړې که نه نو دونه ظلم ولې کوه چې ته ما پسې رنګ وکړې او ته ما غلطه کړې زمونږ خو په الله مې سره بروسه ده او په انسان مو هم ده تاسو راغلی یې دا د تاسو مونږ له دغه کوئ هر څه چې کوئ د الله د رضا کوئ که نه مونږ خو نه یې راغوښتې او نه ما تاسو ته ویلې چې تاسو راشئ نه مو د پسې رنګ کړی ده خو د الله د رضا دپاره به تاسو ځان اوس مونږ ته مونږ مخکې کوئ مونږ څه د دې میډیا مونږ مخکې کړلو نو تاسو مونږ ته رنګ ولې کوئ چې دونه دلدره کوو چې زه ستا ورور به پرې راخلاص شي که خیرې کوم هم بده ده اوس یې ماښامه پورې ټایم ورکړو ورته یې وي چې لکه زه تاسو له کاروئ کومه دا کم یو کس نه لکه چې دا کم یو کس مونږ 8,000 روپۍ غوښتې که نه نو مونږ ورته اوس ماښامه پورې په انتظار ناست یو چې دا رښتیا دي که دا دروغ دی ښه حاجي دا ما هسې اتفاقي وي زه خو تاسو ما ته نه دي ویلې که نه تاسو ما ته نه چې ما 8,000 روپۍ والي شوي که نه ما ته د دنیا د دوکې پته ده تا ته به دې نه پس هم کال کېږي دا بېغیرته دا ارامیان دا کنجران چې دې ویډیو ته کنجره ته خو به زما دا ویډیو دې وخت کې ګورې که نه دا بېغیرته سنګدلې بچیه چې ته به داسې غریبانانو ته کال کې د کلمې وایي په کلمه باندې مونږ اورې اولاد څوک به وایي زه علب خان شرفو خبرې کوم دونه پیسې رولېږه زه ړومبي زه ډېرو ویډیوګانو کې ما نه ایرې شي نو هغه خلکه دوکه شي ګینې زه دا اوس ما اتفاقي خبره وکړه چې دې ته به کال کېږي هغه الریډي دې ته کال شوی دی نمبر هم مخکې بوتلی و نه جی دا اوس سر دا کار وشو تاسو رالی ستاسو نمبر ورته چا ورکړ زما د رور نمبر کشر رور مې د وړوکي ماشوم دی هغه سره دا فراډ وکړو د 15 کال ورور مې دی هغه ته یې کال وکړو نو هغه ما ته وي چاته وایم ما خو دغه پیسې راکړه ما ورته دغه خو د کور د خرچې دي مېلمانه هم ځي راځي او خلک هم ځي راځي بیا مته زر ووالې خلکو نه 40,000 ډېر زره والي 1,000 بیا 1,000 پسې راولېږلو چې 1,000 روپۍ نورې راولېږه په دې کار نه کېږي نو چې هغه دغه شو نو ما ورته وی ته د استاد سره مشوره وکړه چې دا رښتیا دي که دروغ دي استاد یې ورته بیا وی دا دروغ دي ورته دی نه والي که نه بل څه ته راشه دې خوا ته راشه دې خوا ښه ته دغه له تلې ته مزدورۍ له تلې 100 روپۍ دې ګټلې نو وروستو ته ورغله که څه کار دی که کباړ کار کباړ له دا راغلی او دغه ګاډی دی کتونکې دا دې ګاډي کې چې کوم دی دې کباړ دغه وګورې دا رالل او بیا پکې دغه شانتې دوکهبازو ته 8,000 روپۍ نه وخلې دنیا د چا د مخ آباده په دې ملک کې ډېر خلک ښه دي او لږ خلک پکې دغه شانتې بې غیرته سنګدله ارامیان چې په دوکو په پراډونو باندې زه دې خلکو له کوم الفاظ استعمال کړم دا زړومبري دغه ونه هو کتونکو دا مې درته دغه وښودل نیغ په نیغ او سرندادو کې په دې باندې زما کوم نمبر دی خو یو سړی و چې زما په لاس دوی له پیسې ورکوي زه به راشم او دوی ته به شمېر کړم او ور به یې کړم خو دوی ته یې رالېږې نو دوی ته یې هم رالېږلې چې ډېره من نه خوشحاله شي अम्मी को भी बोल दे, चांदी को भी बोल दे, सबको बोल दे कि पैसा इकट्ठा कर, मेहरबानी होगी कसम से। ये लोग बहुत मुझे बंदूकों से भी मारते, लकड़ी से भी। रात भर मैं इसी तरह ये देख जंजीरों में बंधा हुआ, लेटने वेटने नहीं देते, ना खाना देते। पानी भी 2-3 दिन बाद बोतल मिल जाता है, वरना नहीं मिलता। वो बोलते पानी वानी कुछ नहीं है, पैसा इकट्ठा कर तो फिर रोटी तो बिल्कुल का ही नहीं है, कभी कभार मिल जाती है वरना नहीं मिलता। पानी 3 दिन बाद बोतल मिलते, बोलते इससे गुजारा क्या कर। देख मुझे मारते हैं,
خدا کا خواب کر، چاندی کو بھی بول، چاچو کو بھی بول لے، ماموں کو بھی، سب کو بول لے کہ پیسہ اکٹھا کر، بڑی مہربانی ہوگی، یہ لوگ بہت مجھے مارتے، خدا کا خواب کرو۔ جانو وانو کچھ بھی نہیں، جانو اپنے پیسے کے چکر میں پڑے، یہ لوگ جانو سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں، یہ 25-30 بندے، جانو کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کیا ہے جانو کیا نہیں، میں اس کو بالکل جانتا نہیں، نہ یہ لوگ اس کو جانتے۔